طهورن رد کولی بشي مونځ دا قبولیت دلته کې د تردید مقابل دی. یعنی یو سړی اودس نه بغیر مونځ کوي، دا مونځ نشي قبلولی. قبلولی دا مطلب چې دا به رد کولی شي، او کله قبولیت د ثواب په معنی، یعنی یو مونځ به وشي بالفرض، یو عبادت اب وشي دا مطلب چې ذمه به فارغ شي، لیکن پاغې د اجر او د ثواب ترتب نه کیږي. قرآن و حدیث کې قبولیت دا دو مطلب ہے. لا تقبل صلاة بغیر طهور، نبشی قبل ولی یعنی رد کولی بشی منز بغیر طهور بغیر د پاکوالی نه. یو سړی د اودس نه بغیر منز کوي نه به قبلولی نشي، بغیر د اودس نه منز کوي نه به قبلولی نشي. ټول په دې متفق دي اجمالی طور، خو بیا شذوذ دی په دوو منځونو کې، یو صلاة الجنازه او یو سجده تلاوت. صلاة الجنازه کې هم بعض خلق د دې قائل دي چې چونکې دې کې رکوع او سجود نشته، نو لہذا کدا بغیر د اودس نه وکړی شي نو جواز لري. د بعض خلقو دا رایه ده. د بعض خلقو دا رایه هم دا چې چونکې قرآن مجید مونږه د جنابت د حالت نه علاوه د عام حدث په حالت کې ویلی شو، د بې اودسۍ په حالت کې د ګوتو وړو نه بغیر، نو دې وجې نه که یو سړی تلاوت کوي او پای کې سجده تلاوت راشي نو هغه دی بغیر اودس نه هم کولی شي. دا مسلکونه د لویو لویو خلقو دي، لیکن دې لپاره لفظ ما استعمال کړی شذوذ، دا شاذ دي، دې پسې مور دی، بس دا هر ځای مذهب چلی غلط دی. م مونځ بې اودسۍ کې کوئ، م صلاة الجنازه په بې اودسۍ کې کوئ. دلته کې خلک اعتزال پسند شوي دي، علمانیه شوي دي. تا ته به وایي چې چونکې په دې مونځ کې سجده نشته دی او رکوع نشته دی، لہذا دا محض دعا د خیر دی، دا خیر میر نه دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو کې یو کس صلاة الجنازه بغیر د اودس نه کړي نو د جواز گنجائش به وي، او که نه دی نه کړي بیا به گنجائش نه وي. بعضې اهل حدیث په دې زور وکړي خیر دی، څه ګناه نشته دی، په جنازې مونځ دی او دعا وشو، پته لګي پته نه لګي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع څه ته وایي. بیا که مونږ په دې دا ووایو چې د دې نه رکوع او سجده صرف په دې وجه باندې لرکړی شوې ده چې تشابه را نشي د مشرکینو سره، نو بیا به څنګه؟ یعنی مونځ دا مونځ دی، مونځ دا مونځ دی، لیکن د دې نه سجده ولې لرې کړی شوې ده او د دې نه رکوع ولې لرې کړی شوې ده. عقلي خبره شوه چې د انسان مخې ته مړی پروت دی، نو که دی سجده لګوي او که دی رکوع کوي نو د غیر مسلمو سره د مشرکینو سره تشابه راځي که نه راځي؟ د هغې تشابه د وجې نو دغه رایه غلطه ده، دا شاذ رایه ده، د هر چا چې ده غلطه ده. دارنګې قرآن مجید بغیر د اودس نه ویل دا ټیک ده، جایز دی، لیکن انکار نشته، لیکن دا خبره دلیل ته محتاج ده چې بغیر د اودس نه دی سړی سجده تلاوت وکړي، دا دلیل غواړي. دغه دلیل کافي نه دی چې چونکه دی قرآن مجید بې اودسۍ کې وایي نو که سجده تلاوت بې اودسۍ کې وکړو نو خیر دی. دا قیاس ته تا موږ نه پرېږدو، دا دلیل غواړي. یعنې د یو خبرې جواز د بلې خبرې د جواز لپاره دلیل نشي پیش کېدی. نو مونځ به نشي قبلولی بغیر طهورن بغیر د پاکوالین، یعنی ادا کېږي نه د سره.
یو حدیث کرا دی من اتا عرافا لم تقبل له صلاۃ. یو سړی چې عراف للاشي نو د هغه مونځ نه قبلېږي. نو څه معنی ویل دی چې مونځ یې صحیح کېږي؟ دلته کې خبره ده عقیدې نه ده، د پاکوالي ده. او عراف سره خبره هغه د عقیدې ده. عراف چا ته وایي؟ چې ته نجومي وایي، پامسټ لاس چې ګوري دل یا تا ته قسمت ښیي، هغه ته عراف وایي. یو سړی چې عراف لراشي او د هغه خبره دی تسلیم کی، نو دې سړي څه ګناه کړی دی؟ د عقیده د علم الغیب لرلې ده د الله نه سوا د مخلوق لپاره. نو چونکې د هغه عقیده برباده ده، نو په دې وجه د لا تقبل معنی بدایي چې دا وړه مونځ قبلېږي نه، وړو کېږي نه. دی ول مسلمان شي درسته بیا نورې خبرې کوو. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول. همام بن منبه اوریدلیو د سیدنا ابو هريره نا چې سیدنا ابو هريره فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو هريره ویل چې رسول الله فرمایلو لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. لا تقبل صلاة من احدث، نشي قبل ولې موږ دا غچا چې هغه به ودس شي حتا يتوضا، تر دې پورې چې هغه ودس وکړي. یعنی یو سړی به ودس شوی دی، نو تر کومې چې دې سړي اودس نه یې کړی، نو تر هغې پورې به د ده مونځ نه کېږي. د توضع دا لفظ چې کوم دی توضع، دا تیمم تم شامل دی. سنن نسائی حدیث ہے کتاب الطہارت کے باب الصلوات بتیمم واحد، 203 نمبر باب دے، اور پہ کہ دے حدیث نمبر 322. عمر بن حشام ہوئی چې مونږ ته مخلد د سفیان نو هغه د ایوب نو هغه د ابو قلابه نه هغه د عمر بن بجدان نو هغه د سیدنا ابو ذر روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الصعید الطیب وضوء المسلم. الصعید الطیب وضوء المسلم، پاک خورا د مسلمان وضو دی، وضو دی، وضو یعنی د اودس ذریعه ده. تیمم د مسلمان اودس دی. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، اگر چې دی 10 کاله هم اوبو نه مومي. دا روایت حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله فرمائی چې بے اسناد قوی، د دې سند قوی دی. دا دلیل شه احدث حتی یتوضا، توضا نه مراد صفائی راوستل دی. کده بالفرض د لامبلو ضرورت دتا چې د لامبلی، او کده د اودس ضرورتي او د روغ رمټ ته 14 سی کړی، او کنه د لامبلو یا د اودس د دواړو ضرورت پرته شته، او بنشتره یا د بیمار دی، یتوضا بدا مطلبی چې د تیمم، چې د سو کی تیمم. حدیث د سنن نسائی د حتی یتوضا منشا منتخیخ تایید دا مطلب دی چې دی بزان پاکی، کده په لامبلو پاکی، کده په اودس باندې پاکی، او کده په تیمم باندې پاکی. تیمم د شریعت په نظر کې مستقل صفائی ده. البته دا احناف تحقیق داره چې دا صفائی کمزور ده، نو په دې وجه هغوی وایي چې کله سړي تیمم د کم مقصد د پاره کړي، نو هغه مقصد به په دې کوي، بل مقصد به نه کوي. لکه یو سړي جنازې د پاره تیمم وکړ،
نو د احنافو د تحقیق منشا وداشي مقصد چې جنازې دپاره یې کړه صرف جنازه ورته کوي بل څه شی پې نه کوي. لیکن محدثین دا عقلی اصونه نه پرېږدي، محدثین دا نه تسلیموي. ځکه هلته سنت نسائی کې چې کوم باب تا وکړو دا څه شی و؟ باب الصلوات بتیمم واحد. هغې دپاره موږ ته طریقه دا ښولې وه چې ښه دا ده چې کله سړی تیمم کوي نو هغه د یو وخت دپاره وکړي. وخت څه مطلب؟ مازدیګر ټایم داخل شون دی ووایي چې د مازدیګر ټایم که زه کم څیزونه کوم د هغې ټول لپاره تیمم ده. نو د احنافو د مسلک شیوه هم ثابت شي او د نورو صلاح هم ثابت شي. دا انسانانو د اقوالو منځ کې تطبیق دی. زه د دې څیزونو قایل نه یم. د هغې وجه دا دا فرمان نه د الله نه د رسول الله دی. د خلقو خبرې دي. اوس د خلقو خبرې خلق د خلقو خبره ګڼي. خو دلته کې زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ د هر عالم خبره د الله او د رسول خبره ګڼو. ځکه ځان لږ کچه حساب وو چې ګنې ما سب ګستاخي وکړي. دې کې څه ګستاخي نشته. طهارت چې کوم دی دا تیمم دا مستقل صفایي ده. ځکه قرآن مجید چې کوم ځای کې دی حکم کړی دی دا په یو سیاق کې کړی دی چې که اوبه نه وي نو فتیمموا صعیدا طیبا، پای کې دا شروط نشته دی. او دې وجه نه ابن تیمیه ابن قیم یو خبره کوي هغه دا چې هر هغه شرط چې لیس فی کتاب الله تعالی چې هغه د الله په کتاب کې نه فلیس بشرط، هغه شرط نه ده. قرآن او حدیث کې دا قسمه تفصیل نشته دی. دا خامخا علمانیت، نن چې ورته علمانیت وایي پخوا به ورته اعتزال وایي، تعقل پسندي. تعقل پسندي چې راشي دا قسمه څیزونه جوړوي چې رام شي بالفرض یو سړي کې شته نه دا خبرې خپل ځان پورې بندې وساتي. یعنی په دې باندې د چا د ایمان یا د اسلام پیمایش نه کوي. بس ټیک دی سړی مطمئن دی کوي دی نور دې په دې باندې نه پابند کوي چې تم داسې وکړه تم داسې وکړه. قال رجل من حضرموت، حضرموت یو ځای دی د هغې یو سړي ووایي چې مل حدثو یا ابا هریرته، مل حدثو یا ابا هریرته، اے ابو هریره حدث څه شی دی؟ دا ته وایي چې من احدث حتی یتوضا، نو حدث څه شی دی؟ بېودسي څه شی دی؟ قال فساء او ضرات. ستا به خیال چې سړی جماعت کي په دې وخت کې سړی ما تپوس وکړي چې زه لمونځ کې بېودسه شم، نو زه به ورته جواب کې څه یم چې بېودسه نه څه مراد دی؟ ایک دو ته تلل. په دې هر څوک پوهېږي چې په جماعت کې د لمونځ په حالت کې څوک ایک دو ته نه ځي. یو عامه خبره وایي موږ چې د پښتو کې ټیس پوسکی وایو، فسا چې کوم دی دا پوسکی ده او دورات ټیس دی. دې لپاره لفظ استعمالېږي گوز مارنا، اردو کې ورته وایي گوز مارنا. فرق پکې دا چې فسا کې आवाज مواز نه بوی محسوس شي او ذرات کې आवाज هم بوی هم. او سیدنا ابو هریره رضی الله عنه چې کوم جواب کوي دی یو مستقل بحث کولو کړی چې د سیدنا ابو هریره په نیز باندې په حجامت باندې، حجامت باندې وینه وکړل په هغې اودس نه ماتېږي، او د سیدنا ابو هریره په نیز باندې د یو انسان په زخمی کېدو په وینه بهېدو باندې اودس نه ماتېږي. د امام بخاري رحمه الله طریقه هم دغه ده. علمی خبرو کې خلک د اختلاف د برداشت کولو قوت ځان کې پیدا کوي. چې یو سړي کې د اختلاف د برداشت کولو قوت نه نه دی د علم خبرې نه کوي. په دې خبره همیشه ځان پوهول پکار دی. انسان کې دومره قوت پکار دی چې د اختلاف برداشت کولی شي. چې نشي برداشت کولی د څه کار نشي کولی. سیدنا ابو هریره
د دې هم قائلو چې مس ذکر باندې اودس نه ماتېږي. دا ټولې خبرې دلته کې ابن حجر لیکلي دي چې هغه نه مس ذکر باندې دا اودس نه ماتېدو قائل دی، نه په حجامت باندې او نه په وینه بهېدو باندې. او د امام بخاري رحمه الله د انداز نه هم دغه معلومیږي، دغه وروسته به تفصیلات وکړه راځي. خو دلته کې زمونږ خلک خامخا چغې به شروع کړي چې جی وینه چې وبهېږي دا پلیته ده. بحث تاسو ما قرآن مجید کې کړی دی، وینه پلیته نه ده، د هغې نجاست دلیل غواړي. وینه حرامه ده، سمه خبره کوه، وینه حرامه ده. انما حرم علیکم المیتة والدم، وینه حرامه ده. و د حراموالي علت عقلی ده، اجتهادي ده. د احنافو اجتهاد دا چې دا پلیته ده ځکه حرامه ده، او د نور اجتهاد دا چې نه دا د احترام لایق ده نو ځکه حرامه ده. اوس د دې د حرمت وجه اجتهادي شو او کنه شرعي شو؟ اجتهادي شو. چې اجتهادي شو نو مجال د اختلاف بګې پیدا شنه. استاد چې کوم موقف ته پاره ودرېګا ته موږ دا نه وایو چې ته داسې وکړه داسې وکړه، ته چې په کم مطمئن هغه واخله، لیکن بل به برداشت کې اوس که ستا دا موقف چې اودس پې ماتېږي او یو سړي د هغه موقف دا چې پې نه ماتېږي نو ته به هغه پسې مونځ کوې که نه؟ که نه به کوې ورپسې؟ چې ته ورپسې نه کوې خو مطلب دا شو چې تا هغه اجتهادي مسلک چې کوم دی هغه دی شرعي اختلاف ته ورسوه. نو دا د سوچ خبرې دي، د سوچ عقل نه به کار اخیستل پکار دي. دې لپاره ما د امام غزالي احیاء علوم الدین او عالم پیش کړی وګه تاسو ته یاد دي چې قاضي ابو یوسف نه چا تپوس کړو چې ته خو هارون پسې مونځ کې راختر ته جبې مونځ ورپسې هم کوې، هغه عباسي دی. عباسي دا مطلب چې عبدالله ابن عباس په فرمایل د وینې په بهېدو اودس نه ماتېږي. نو دا عین ممکن ده چې د هارون الرشید د ستا په مسلک باندې اودس نه وي، یعنې وینه دې بهېدلې یا د اودس نه یې کړی. هغه ورته ستا دا مطلب دی چې دا ووایم چې د عبدالله ابن عباس مونځ نه دی شوی. یعنې خلکو کې دومره بردباري وه او دومره د هغې پوهه وه. دلته کې خو دا بس د بټ د پولې نه ډېر ګرم دي، بس هم مور اخلي ټوپونه وایي سم. دا جهل دی. پوهه چې وي نو سړي کې بردباري وي، چې پوهه نه وي بردباري نه وي. بردباري ځان کې پیدا کړې او راځي په علم باندې. په دې اختلاف چې ته پوه یې بس خبره ختمه شو. و دې نه بعضې خلکو دا مطلب اخیستی دی چې د اهل ظاهر او رایه دا ده چې ترکې مې پورې یو سړي ښه غټ ټیز نه یې اچولی او نورو خلکو نه یې اورېدلی نو تر هغې پورې اودس نه ماتېږي. هغې کې واقعي بعضې خلکو ویلي دي داسې، ما ته معلوم دی خو نوم یې نه ښیم، لیکلي دي په خپلو کتابونو یا غلط لیکلي. که حدیث ته په دې باب کې نه هغه جدا دی. هغه دا دی چې کله کله سړی خپل مقعد کې څه حرکت محسوس کړي. انسان دی تاسو محسوس کړي دلته غټه کلمه کې ډېر څه حرکت محسوس کړي. آیا د حرکت په محسوسولو باندې د ده اودس ماتېږي؟ رسول الله صلی فرمایي نه، ترکې مې چې د یا بوی نه محسوس کړی یا आवाज نه محسوس کړی. اوس حدیث څومره واضح دی. خو دې خوا د بعضې اهل حدیثو رایه دا ده چې ترکې مې پورې سم आवाज نه راغلی نو تر هغې اودس نه ماتېږي. حدیث دغه مطلب کوم کوشش کوئ دور د دې دی اوس چې تاسو د دې جنجټ نه روځئ. دې جنجټ کې ما نه خلی نور چې دا زما مسلک دی دا فلاني مسلک دی. قبر کې چې د چا د اتباع تپوس کېږي د هغه اتباع ته ځان تیار کړي. خدای سارانو اجتهادات وي کوششونه وي په هغې کې د صحیح تلاش کولو کوشش وکړي چې دې کې کم یو دی اقرب قرآن و سنت. د دې حدیث د لاندې دلته کې شان ورشاه کشمیری رحمه الله دا کتاب د فیض الباری دا املا ده. دا املا دې ته وایي چې استاد بحث کوي او شاګرد دغه لیکي. امالی په نوم باندې ګڼ کتابونه شته دی. ابن حجر امالی شته دی، لوی لوی خلکو شته دی، په اتو نهه جلدونو کې امالی شته او ډېر زیات علم وي پای کې. دا املا ده
او دې دو جامعین دي، یو مولانا بدر عالم صاحب او بل یوسف بنوری صاحب رحمهم الله. دا دواړه دې جامعین دي. ما د خپل استاد محترم نیلوی رحمه الله نه دا اورېدلي وو، په دې کتاب کې لیکلي دي یو ځای، ما ځل خوله مې تاسو ته، چې کانا محمد ابن عبد الوهاب رجلا بلیدا. محمد بن عبد الوهاب نجدی یو ډېر بیوقوف سړی و، په دې کتاب کې لیکلي. د منظور احمد نعمانی رحمه الله یو قول ما تاسو ته پیش کړو، که تاسو ته یادي وسیلې په ذیل کې ما راوړه ورکوټه غونډګي ده، هغې نه ما جواب کړو. منظور احمد نعمانی هم د شاه صاحب شاګرد دی، هغه هم دا وایي چې شاه صاحب دا قول باندې خوشحاله نه و. هغه ویل دا ما نه دی ویلي، شاګرد زما د خبرې غلط تعبیر کړی. نن حدیث دا خبره راخلی دی نه، او دا خبره پټه ساتي. محمد بن عبد الوهاب نجدی هغه یو حق پرست سړی او موحد، څنګه چې مونږه کې په سوونو زرګونو ګناهونه دي، نو داسې یو په هغه کې هم په سوونو زرګونو ګناهونه دي. دا مطلب نه چې مونږ چا تعریف وکړو اگر نه مونږه پیغمبر وګڼو یا مونږ دغه په مسلک شو. مفتی رشید احمد گنگوہی رحمه الله لیکلی دي خپل فتاوا رشیدیه کې، چا تپوس کړی چې محمد بن الوهاب نجدي باره کې ستا څه خیال دی؟ هغه وایي چې مونږ اورېدلي دي چې موحد سړی و، البته مزاج کې ګرمي وه، مزاج کې ګرمي دار موحد وي. هغې وجه دا وي چې هغه څه ویني یا د خلکو کم کړو وړو ته ګوري، په هغې باندې چې غوسه نه وري چې الله خو بېغیرته وي. مزاج کې حدت دا څه مسله نه ده، ډېرو خلکو مزاج کې حدت دی. شبلی نعمانی د مزاج کې حدت نشته دی، د ابن حزم مزاج کې حدت نشته، یا مستقل بحث دی چې د خلقو په امزجو کې حدت ولې راځي، ګرمي ولې راځي. د پنځپیر شیخ القرآن په مزاج کې حدت نشته چې تا سړی په دې روزو کې ونیسي رادن چې کومه روزې سارے مالې او یخ ډنډ ته یو غورځوي، ته به خلکو سره ښه وکړې، خلکو سره دا یې خلکو سره مزاج کې ګرمي نه راځي. خلک خدا ویني چې دا مزاج ګرم و، خدا نه ویني چې مزاج یې ولې ګرم و، چې جمعې کې ونیو ډنډ ته یې غورځوه، خود به دغه چل کېږي. یو سړی د الله او د رسول طرفه دعوت ورکوي او غیر چاپېر په هغه ګزارونه کېږي، دومره ګزارونه چې د هغه قرآن مجید په وینو لوند شي، د هغه مزاج نه ګرمېږي. ستا په خیره به ستا غاړه ته ګوله اچوي چې ډېره مهرباني، کوټه کې اثر دغه شو. بیا چې کله یو سړی راغی د صوابی پولیس مین چېرې جي بس ډېر یې تنګ کړی، نو دا ورته یې خوله خو مې روغدله. مزاج ګرمي ته خپل فرض پوره کول وایي. یو سړی چې په هغه پابندي ولګي چې ته به هفته کې دوه ځله مردان ته ځې، د صوابی نه پنجپیر نه مردان ته او پیاده به ځې، او چې څوک تا په ګاډي کې یا ټانګه کې سور کړي او 50 روپۍ جرمانه نه به د قوم سره ښه وکړي. اسباب معلومول پکار وي د یو سړي د شدت څه وجه دا نه چې بس هغه لیونی شوی دی هغه شدت کې راغلی دی. ابن حزم کې ولې دا مسله وه، هغه فالج بیمار و غریب سړی چې د فالج بیماري نه ګرمې دوایې نه خوري، مزاج کې راشي ګرمې. محمد بن الوهاب نجدي دا یو حق پرست سړی و، مزاج کې حدت و، دا صاحب خو نه دی. زموږ د خلکو مزاجونه کې څومره حدت دي، لیکن په هغې باندې سړی انسان پیمایش نه کوي. بار کې دا هغه املایي کتاب دی فیض الباری، د دې نسخې فایده لرا چې دی کې ټول صحیح بخاري موجود دی، او دا 8 جلد کې تقریبا دا جوهانسبرګ کې دغه شاګردان دي، هغه زمانه کې هغې چاپ کړی، اوس هم هغې چاپ کړي افریقې والا دی. بعضې نکتې ډېرې ښې لیکي. دلته ما 2 وجو دپاره دا کتاب راوړلی. یو دا چې دی وی چې مل حدث ولما كان السؤال عن حال كوني في المسجد اجابه بالفصاء والضرات. جمعات کې تپوس کوي کنه، جمعات کې سره دا تپوس کې جلس پسم آدیږي ته ورته سره پسم آدیږي. وختي ما اشاره وکړه موږ کې سره ولاړی او سره یې موږ کې
موږ په سما دیږي چې موږ کولاړم او ته ورسره چې په ایک دو جماعت کې څوک نه کوي. نو ځکه سیدنا ابو هريره جواب دغه کوي فصاح او زراعت کوي لانه قل ما يقع في المسجد الا هذا جماعت خدا دواړه کوي خلک. ثم الحدث في المسجد عمدا مكروه تحريما عندنا. دا نقطه ده په جماعت کې سره ناشته ودې دلته کې تیزو پوسکې شي قصدا نام نه شي دا مکروه تحریمی دی حرام والی وجه سره جماعتونه د الله د ملائکو نه وزګاریږي نه په مساجدو کې ملائک دي او ملائک چې کمی هغه ته اذیت رسی په هر هغه چیز باندې کوم نه چې انسان ته اذیت رسی. ان الملائکه تتأذى ملائکه هغه ته اذیت رسی د هر هغه چیز نه کله ما تتأذى به الناس. بیا وی وفي قول تنزيها كما في شرح المنيا د منیا شرح کې لګي چې مکروه تنزیهی خدای وی چې دا قول به خوښ نه دی. بیا طبقات المالکیه پته څه شی ده کتاب سره خدای هغه حواله سره لګي چې انه حرام بتن دا په بته باندې حرام دي طلاق بته حرام بته سره ان قطعی حرام دي. والمعتکف مستثنى عندي لمکان الضرورت. اسره چې په اعتکاف کې دی ناغته د ضرورت د وجه مستثنا ده. ته اخري جو سره مونږه اختلاف ساتو که سره په دې پوېږي چې بھائی مسجد کې داسې او ځای شته چې هغه ته جمعات غاړه خدا لیکن باتروم دی واشروم دی حال تیزیل طریقې کنه البته کہ بلا اختیار مسجد کې وته نه بیا مسله جدا ده. دویمه خبره کوم چې دلته کې دا لیکلې ده ناغه دا د دې یو کتاب حواله وکړي چې الخير الجاري وګوره نو بیا وایي دا تاریخي خبره لیکلې چې واکثر اشتغال اهل الهند كان في الفلسفه والمنطق. ته هند علماء چې وکړه د دې اشتغال سره علم د دې سبب فلسفه و منطق. وقلیل منهم اشتغلا بالفقه والاصول والحديث اور ډیر کم علماء په اهل هند کې دي چې هغه فقه او اصول او حدیث داغي شغل پاتې شوی دی. فصنف الشيخ محمد عابد الهندي كتابا في الفقه. محمد عابد هندي چې کوم دی هغه فقه کې یو کتاب لیکل دی. وکذا فتاوى ابراهيم شاهي څنګه فتاوى ابراهيم شاهي لیکل دی. مجمع سلطانی لیکل دی. وخاقانی فتاوى خاقانی لیکل دی. وليس بشيء ولا فتاوى خاقانی اس شيء نه تنقید ليس بشيء. ونحوها مطالب المؤمنين لعالم من لاهور او د لاهور څوک عالم دی دغه یو کتاب مطالب المؤمنین هغه ليس بشيء. دا د خیره حالات ما دا خبره مطلب دا چې تاسو خلې ته خوره واچوي چې په دې دور کې تاسو حدیث وایي ورنه هند ماضی دا غره چې دې کې نه څوک قران له خواله ورغله دی نه څوک حدیث له ورغله دی. د دې ټول سيزونه څه شی فلسفه او منطق. وقد بقي الاشتغال بالحديث في سلسلة الشاه ولي الله رحمه الله تعالى الى 3 اصبات ثم انعدم. شاه ولی الله سره دلته کې په پاکو هند کې د حدیث خدمت شروع شو هغه داغه تر درو نسو پورو ثم انعدم بیا دا انعدم شوی نشته بیا یعنی پاکو هند کې د حدیث خدمت شان نه کوي خلق پیجنې نه ځکه چې حدیث بیان کړه خلک به وګونه سره سره لګي چې هدايه کې داسې لیکي فتح القدیر کې داسې لیکي بحر رائق کې داسې لیکي. موږ د فقه مخالف نه یو خو اول د حدیث اهمیت پیژندل پکار دي. په نړۍ د مرګري خبرو کړه زموږ د درس باره کې خبرې نو ماته چرته څنګه دا حدیث وای مې څنګه وایم کتابونه ټول ګورم بس او حدیث د حدیث په انداز وایو. حدیث په دې نظر نه وایي چې موږ د خپل مذهب چشمه ولګو چې زما مذهب ته ثابت دی کنه ثابت دی. نو بیا دا کیسه وکړه چې موږ کله حدیث وې
نو استاد به کله وی چې دا شی دا سره او دا سره دا سره او دا سره یو کلین شی وسړی ولاړ وي ګیره خره هغه حدیث او درس یې اورې دي خاندلې چې دا حدیث څوک دا سیدا څه وایي زمون ګسار ورته تعال درځي حدیث یې هغه چوره درته کم حدیث درته بخاری استاد مونږ کې ورته کې نه ګیره خره نو حدیث اوره اته کې نه دا ظالم دو ازهر فارغ حدیث هغه شروع کو او په حدیث کې هغه کوم نقطې راوخلې دی موږ وایو چې کاش چې موږ په زیاده شیخ الحدیث دا حدیث ده نه دا موږ چې کوم دور کې تیری کو دا دور هم ټیک نه دی دلته هر سړی هغه حنفیت او شافعیت خبره ده حیاتیت او مماتیت په چشمه ګوري ته حدیث باندې خبره پوښ حدیث خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال دي پکار دی چې مسلمان د محمد رسول الله د ایمان په بنیاد باندې د حدیث تحت راګوزیدو کوشش وکړي دا که حدیث دی مذهب باندې خپل کار وکړي مذهب مسجوله هر خو دې دی هغه د حدیث دی لیکن د حدیث فهم هغه ځان له اوسې ده نو دا د شاه ولی الله زمانه پورې حدیث دلته کې الی ثلاثه اصبعات ثم العدم دا انعدام شدا دلته کې د لیکلي دي په صفحه 328 کې د عبارتونه چې موږ دواړه قیمتي دیو جنا ما کتاب راوړل دی چې تاسو ګورئ بیا نو ګورئ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء فضل الوضوء باب فضل الوضوء دا فضل الوضوء دا داس فضیلت یعنی او داس دا فضیلت والا سیز ده شیخ القرآن بارے کې مونږه ډېر زیات اورېدلې چې هغه با کوشش دا کوو چې او داس کړی وي فیروز شاه صاحب دو یا حسین چې کوم دی هغه سره زموږ ډېر ښه مراسم مې ډېر بخوانه اچھا ارشاد الغی کتاب لیکلی و پنځپیریان سوی پښتو کې یو کتاب ډېر خو خلک هلته نه تجارتي شی جوړ کړي ما مرګ ورته ویل چې دی باندې لږ کار کوو چې چا پېږو صوابوال چې خبر شي نو بس هغې زر زر د هغې کمپوزنګ وکړو دغه شان ته چاپ فیروز شاه ما ته ما یې دغې شرمولو اوس پکې دغې او زدیان دي ټول ډېر د کار کتاب دی د عوامو دپاره مونږ پنجپیریت دا کتاب نه زده کړی پنجپیریان څوک دي او څه وایي ډېر زبردست کتاب دی او کله کله شیخ القرآن رحم الله تذکره کوي یا حسین ته که تاسو تللي یا دغلته یو بینک دی که نه سړک په غاړه دا بینک خوا کې د هغه دې طرف ته ځای دی خو دی حلوایي دی مولانا ابوسلام صاحب د الله وبخښي هغه سره خاص تعلق مونږ چې بلوړه مونږ ته ډېر شی مټایه را کړئ هغه وایي چې یو ځل زه شیخ القرآن روانو مازدیګر ټایم شي ما ته یې چې اقامت کوه چې مونځ وکړو ما زما خو اودس نشته ما چې بیمار هغه ته کیا کړم بیمار بیمار به اودس کړی او نایب صاحب اومه به ورځ خبره وکړه که نه تاسو اورېدلې وه تېره جي سړی به څنګه اودس کې ګرځي نه هغه راته ویل چې اسانه خبره چې کله به اودس کېږي اودس کوه بس ٹھیک ہے څنګه او دې ته وضو علی الوضو وایي دې ته فضل الوضو وایي دا پکار شي د سړي باید چې سړی اودس کې والغر المحجلون من آثار الوضو باب فضل الوضو او بابو څه شی دی الغر المحجلون الغر المحجلون دا مبتدا ده باب فضل الوضو والغر المحجلون لهم فضل تدې خبر محذوف ده والغر المحجلون لهم فضل غر او محجل حی جیم او لام دا هغه سپینوالی ته وایي چې هغه د اس پخپو کې او غر هغه سپینوالی چې هغه د هغه پتندي او مرۍ کې
علامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د قیامت پر څه شه ده هم دک ده چې دا به غوروي محجل وي. علامت خلق هغه چاته دي چې هغه عالم الغیب نه، چې رسول الله عالم الغیب وي نو خپل امتیان به د قیامت پر ورځ پیژندې، لیکن خپل امتیان نه پیژني ما سیوا د دینا چې هغه غور او محجل وي. تندی کې به پړق وي او خپو کې به پړق وي. ولې؟ من آثار الوضوء، دا اودس اثر وي. دا په دې وجه کم خلک چې اودس نه کوي، منځ نه کوي، نو د هغې علامت پټ پاتې شو، نه بې بخته د رسول الله شفاعت نه پاتې شو، محروم شو. والغر المحجلون لهم فضل من آثار الوضوء. یا دا سره چې والغر المحجلون دا مبتدا او خبر یې څه دی؟ من آثار الوضوء. هغه حسن چې هغه پیدا شوی دی د آثارو د وضو. حدثنا یحیی بن بکیر، استاد دی د امام بخاری یحیی ابن بکیر، دا استاد دی لیث، او لیث روایت کوي د خالد نه. دا کم خالد چې دلته کې مونږ وایو دا خالد ابن یزید دی الاسکندرانی، خالد ابن یزید الاسکندرانی فقیه دی. دی چې د روایت کم بیانې نغره د سعید بن ابي هلال نه. سعید او خالد اقران دي، اقران معنی همزول دي. د حدیث څه وایي؟ من روایت الاقران. دا حدیث د یو قرین روایت ته د بل قرین نه، یې دواړه هم سبق دي، خو یو دا حدیث اورېدلی د استاد نه، بل نه دی اورېدلی. نو په دې کې هغه ملګری څه شو؟ خپل ملګری دی د استاد هم شو. من روایت الاقران چې وي دا دقه شان دي، دا من روایت الاقران. خالد او سعید دا اقران دي، قرینین دي، نو یو د بل ملګري نه حدیث بیانوي. هغه حدیث بیانوي د چا نه؟ د نعیم مجمر نه. جمره سروټ کې دی مجمر، هغه سړی چې هغه جماعت کې سروټ کې بلې. د جماعت کې سروټ کا بلول هغه څه مطلب وي؟ خوشبو کول. اسلافو کې داسې خلقو چې هغوی به د جمعې په ورځ د جماعت صفایي کوله. زمونږ خلک خو عیب ګڼي دا، دا خو د لینډلاډ زامن دي، دی به جماعت کې پوړ هم راوباسې، بانګ به م ورلوی، صفایي به م ورلګی، اوبه به ورله هم ډکی، صاحبان به وروسته په دمه دمه روځي، مونځ وکړي. دا خو لینډلاډ زامن دی، دا خو نه ایمان دی، نه اسلام دی، نه پښتو نه هېڅ شی نه دی، دلتوب دی خالص. خو اسلافو کې به داسې وي چې جمعې ورځ به شوه، نو هغوی به د جماعت خدمت کوه، چا به هغې جارو کوله، چا به جارو راغستی والته نه جالی باتی لرې کوه، څوک ځای جارو کوه، او څوک چې کوم دی نو په مجمر هغه لوښي ته وایي چې پای کې سروټ کې اچولي، پای کې به خوشبو اچولې وه. لکه زمونږ خلک سپیلني لوګې کوي که دا به جماعت کې ګوټونو باندې کول دې لپاره جراثیم کشتي ده، څه بدبو وي چې بدبو ختم شي. دا به فخر ګڼو. او دا زه بار بار وایم چې د الله د کورونو انتظام کول یا د هغې تعمیر دا د انبیاو کار ده. خانه کعبه چا جوړه کړې وه؟ که ته وایې چې دا ملایکو جوړه کړې نو ملایک واړه خلک ده، او که دا ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې نه واړه خلک، او که مسجد نبوي رسول الله جوړ کړو یا د هغې دپاره هغه په خپل اوږه باندې ګټې راوړې نه ورکوټې سړی، یا مسجد نبوي کې صحابه کرامو به خوشبو لګوله اچوله به، دا واړه خلک. دا زمونږ خلک واړه دی، بې غیرته خلک دی، دی په لوی سړي نه پوهېږي. لوی سړی هغه دی چې هغه د الله د کور خدمت کوي.
ولې دې اجر نیک پنهغه الله ورکي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. د جماعت تعمیر چې کوي نه دغه قسم خلک کوي. تعمیر یوازې آبادول نه وي. کم سیز کی جماعت کی تکلیف ده هغه تکلیف لري اوس استاد ایمان ثبوت بشي. ته دې نه زمون خلکو یو شی جوړ کړل بس چې بلاره نه کیږي وکم دا نه دی وګا پکار دی چې سړی د جماعت ذمہ داری واخلي. نعیم ته مجمر وای دبم دا کار کو او د والد محترم بم دا کار کو. وصفه هو وابوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ایک بھائی دغه شی کو خوشبو به پای کې جوړ. بعض خلق دا خیال لږه نه د پلار بکاو د بنکاو ته مجازن دا ویل دي. ابراهیم حربی وی چې نه تاریخ دای جدواړو وکول. نو نعیم مجمر وی رقیتو مع ابي هريره على ظهر المسجد. رقیتو رقیہ برخطل راقیہ ریقاف یہ ریقاف وہ برخطل. رقیتو مع ابي هريره ز ختم دا ابو هريره سرا على ظهر المسجد د جماعت چت د جماعت چت او ختم دا مسجد دغه چت. فتوزع ناغال تا او د سکو د جماعت په چت باندې او دس کول گناہ نه ده. ثابت شو خبر. سوال لاره احنا خدا مسلک دی چې تا یو ځای مسجد جوړ کړو دا تحت الثرى نه واخلې تراغه اسماءونه پورې راځي شو دا مسجد شو. بیا وس عجیب خبرې مې کوي نور دا مسلک نه دی. تاسو سعودیان ته لړ شي یا ته نور عربو لاغو ته لړ شي لاندې وداغي نه پاسې به جماعت جوړي لاندې ودوګار نه پاس په سرکاري جماعتونه جوړي. سرګودا کې یو ځای کې جماعت ته ګول چوک وي. ګول چوک ای ګول چوک کې لاندې بازار ده اپاسه په جماعت. منیلوی رحم الله فرمایل چې یہ سارا کاروبار مسجد میں ہو رہا ہے. دا ټول لین دین په جماعت کې ګناه نه ده. روزه پرځه کلم ما استاد مکه کله باندې خبرې نه کوي. بیا کړه نو مارته چې تاسو جی مدینه مارکیټ کې تعلیم القرآن لیدل دی اصلي دی پنده نو هلته څه مطلب به شي اوس هغه ټول مدینه مارکیټ د پاسه مسجد دی بیا نه دوی کوئی اچھا دا لوی خلقی لیکن دا بلا تحقیق خبرې وګړي دی ولا دلیل وګاره دلیل نشته دلیل نشته بس خلک نه پاره یا خبر خلکو جوړ کړل نسبت دیږي حنفیت بس خالص اچار دی پوه څه شی بس ځان جوړاوه انا به منسوب کو انا به مذهب نه سو کې ډکل ورولي چې دا یې کول نه کړل او کړي اوس په بنیاد باندې دا به بنیاد خبرې شروع شي چې کله د جماعت د پاسه او دس کې دی شي لکه اوسره دلته کې چارندام کې استابه خیال په دې جماعت په دې صحن کې دا به جایز کې ناجایز به ناجایز نه ولې د معصیت په جماعت کې ورته اسوک چې جایز نه ورلان څه شي خيږي نه نو سلوخه به ورته خي دلته کې چې اوسره د جماعت د پاسه چارندام کوي او دس کوي او دس کې ډول شاملېږي یعنی نجس او بده غرزی د جماعت ته پاسه دا سیدنا ابو هريره مسلک څه شو ته جماعت ته که جماعت چته کنا ته هغه ځای پر دا بالفرض دا مسجد وی بیا د صحابي عمل غلط شو على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء.
ان امتی یقینا زما امتیان یدعون دی برابر لشی یوم القیامت د قیامت پرز غرن محجلین غر چې محجل وي حسین و جمیل وي دی په داسې حال کې چې دی به حسین و جمیل غرن محجلین دا وانه حسن و جمال د هر یو چیز د هغه شان مطابق زموږ د خلکو خو د حسن و جمال سره تعریف نشته دی سپینوالي ته حسن و جمال وي دا خو ډېر قصیر نظرونه دي خلکو ډېر لنډ نظرونه دي دا اړو نظر نه دی چې یو بنده سپینې دی دا ښکلی دی اصل کې حسن و جمال د انسان صحیح قد و قامت ته وایي قرآن چې کوم څیز ته احسن تقویم وایي هغې ته حسن و جمال وایي نو حسن و جمال د هر یو څیز د هغه د شان مطابق بیا چې ټول امت هغه حسین و جمیل نو ستا به خیال څه وایي ده مطلب د هغې دا دی چې د دې تندو کې هم پړق وي او د پخپو کې هم پړقال وي دی برابرلی شي په داسې حال کې چې دا به حسین و جمیل او دا به ولي من آثار الوضوء دا به د اودس د آثارو نه چې د اودس د اثر د اودس کولو چې کوم اثر دی په ده باندې هغه دغه دی حدیث کې چې راځي چې زه به کوثر باندې ولاړ یم اوبه وڅکوم څه خلق به راشي او زه به یې پېژنم چې دا زما امتیان دي پسې پېژني دغه حدیث ته زه بار بار وایم تاسو ته شاید تاسو دې طرف ته توجه نه کړي زما د ویلو مطلب په دې کې د هغې روافضو جواب دی چې هغې صحابه کرام کافر ګڼي مرتد یې ګڼي هغه دا وایي چې حدیث کې ورپسې دا راځي که چې یحال بیني و بینهم زما د هغې خلکو په منځ کې وه حایل راشي زه به یم چې اصحابي زما ملګري دي نو ما ته به ملایکه وایي چې انک لا تدري ما حدث بعدک اول ته کې زمونږ خلک مراد دا واخلي چې او دوی بدعات کړو شرک یې کړو کفر یې کړو ما د ابن حجر نکته لیکلې ده علمي جایزه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري صحابه کرام نوم په نوم پېژني په شکل یې پېژني دا صحابي د صحابو نه علاوه نور خلق دی چې د هغې پېژنګلو په څه شي کېږي په علامت کېږي هغه علامت د اودس علامت دی خو چې کله اثر پکې دغه موجود دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي دا زما ملګري دي یحال بیني و بینهم زما د هغې په منځ کې به حایل را واچولی شي نو ما ته ووایي چې انک لا تدري ما حدث بعدک زمونږ استادان دا لګوي په دې عملي مبتدیینو باندې چې څنګه د پسې په جمع دعا کړې وه او رښتیا وایي د پیغمبر شفاعت نه چې محروم کېږي هغه دغه خلک دی ظلم مه کوئ دا جدا خلق دی هغه خلق چې هغه مسلمانان کافر ګڼي هغه خلق چې هغه فقهي اختلاف نه برداشت کوي هغه خلق چې هغه د خپل رایې نه علاوه د بل چا رایې تسلیمول کفر ګڼي ما چې چا طرف ته اشارات دي تاسو ټول پوه شوي دغه خلق دی انک لا تدري ما حدث بعدک او دا دغه خلق دی چې رسول الله فرمایل چې کله دی مونځ کې نه تاسو به خپل منځونه دی په مخ کې ډېر کم ګڼئ او چې کله قرآن وایي نو تاسو به وایئ چې ګندا په قرآن ما نه ښه پوهېږي او چې کله حدیث وایي ته وایئ ګندا په حدیث ښه پوهېږي منځ کې اولئک شرار خلق عند الله ډېر بدتمیزه خلق دی دا دنیا کې چې سطح او بالا کول کوي که نه فسادات کوي دا دکه جوړه خوارج دي اصل کې هغه خلک چې هغې د خپل ځان نه علاوه هر چا د کافر وایي دا دکه خلق عام خلق نه ده عام مبتدعين ٹھیک ده بدعت ہزارها برائی دی پائے گی لیکن بدعاتی دا عمل ابدی جہنمی نہیں بولا کافر نه ده دا د مشرانو کتابونو کې تاسو دا ګوره په عام بدعتانو باندې دا غلطی ده دا عمل کوي بدی باندې دا دغه د عقیده بدعت دي فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل نو څوک چې هغه په تاسو کې طاقت لري د دې خبرې چې خپل حسن کې اوږدوالی پیدا کړي
فلیفعل نو دی کی. یو سړی که حسن ډیرول غواړي نو حسن ډیر کی. حدیث کې دا ټوکړه چې کوم دا کوم چې مونږ وایو چې یو سړی چې هغه خپله غورا اوږدول غواړي نو اوږده دی. دا کتاب چونکې ما سره شته نه، دا کوم چې ما دلته ستاسو مخ ته راوړی دی، حاد الارواح الی بلاد الافراح، دا نسخه مونږ سره نشته. بارکه دا ابن قیم کتاب دی. ابن قیم رحمه الله 427 صفحه کې دا حدیث نقل کړي. حدیث دارے واما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فهذه الزياده مدرجه في الحديث من كلام ابي هريره لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. پدې کې دا جمله چې یو سړی کا خپل غره وګدول شي نو وګدري کی، دا پدې کې د سیدنا ابو هريره ادراج ده. دا د رسول الله فرمان نه ده. لا من کلام النبی صلی الله علیه وسلم بین ذالک غیر واحد من الحفاظ. ډیر شي حفاظ حدیث د دې خبره وضاحت کړل. څه مطلب دی خبره؟ د خبره مطلب دا دی چې د سیدنا ابو هريره یو عمل له کوم چې خلک هغه ته منسوب کړي، کوم چې روایتو کې راځي چې اب لاس تر ترخه پوری وینځه او خپې به ترمغانې پوری وینځلې. بیا به فرمایل چې که تاسو کې څو خپل غوره وګدول غواړي تر دې وګدګي. دې خبره خلق دې تحقیق ته محتاج کړل چې آیا دا د سیدنا ابو هريره اجتهاد دی او کنا د سیدنا ابو هريره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه لیدل. آیا یو انسان ته د اجازه شته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودلی شوي زینا سیوازه وګنځي هغه ثواب وګڼي؟ کدا سی بالفرض نبی دا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. بس مطلب محققین وی هغه د صحابي عمل سره اختلاف سره. ډاکټر غازی یو ډېر ښه سړی و، هغه یو کتاب کې لیکي زمونږ خلک د صحابي قول سره اختلاف ساتي. څوک بد نه ګڼي، تاسو هم بد نه ګڼل، هر چا مخکې ووایه د ابو هريره عمل سره خلک اختلاف ساتي. د امام شافعي خبرې سره اختلاف ساتي که نه ساتي؟ خو که د امام ابو حنیفه خبرې سره اختلاف وساتو نه بیا وی لښکته راشه د مفتي احمد شفیع سره اختلاف وساتو، د مولانا مودودي سره اختلاف. دا نمونه هغه اخیستي زه نه اخلم. ما خپل اصول بحث و تحقیق کې دا قول لیکلم نه چې زمونږ خلک اختلاف ساتي لیکن څه خاص افراد دی هغې سره نه ساتي. اهل حدیثو ته ووایه چې ځای تاسو خپل حافظ سعید سره اختلاف وساتئ، په ده وایه سای مچۍ لګیا کېږي. دلته د انسان د ایمان او د شرک پته لګېږي. زمونږ دا مطلب چې خامخا وساته، خو دا کم تصور چې زمونږ خلقو جوړ کړی دی چې زما استاد چې کوم دی بس موحد دی، دا نور ټول مشرکان دی. دا تصور غلط دی. دا ټول زمونږ علما دي، زمونږ مشران دي، هغې سره زمونږ اختلاف چې راشي نو د هغې اختلاف بیس علمي خبره هغه نه ګستاخي ده او نه چې کوم دی هغه د هغې باندې عدم اعتماد دی. انسانان دي. سیدنا ابو هريره غوندې سړی دا کار کوي او سره دا اضافه هم کوي، خو محدثین وایي چې لا من کلام النبي صلی الله علیه وسلم بین ذلک غیر واحد من الحفاظ. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه با او داس کو دا ایسه طریقه وا دے صحیح مسلم کے کتاب الوضو کے دعا احادیث کے بات سپائے کے دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ داودس سے خبر ہو دغلطه کې کم حدیث ته مختصر دی.
نعیم بن عبداللہ مجمر وی رأیت ابا ہریرہ یتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. صحیح مسلم عبارت ہے کتاب الطہارت کے باب 12 کے حدیث نمبر 246. خاود سیو کو ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. خیلاسیو وینځو او تر دې ځای وینځو چې اشرع فی العضد، عضد کې هم شروع وکړه، عضد کې هم شروع وکړه. ثم مسح رأسه، بیا د خپل سر مسح وکړه. ثم غسل رجله اليمنى، بیا خیخ په وینځله حتی اشرع فی الساق، تر دې چې ساق کې هم برتل شروع شو. دا حدیث واضح دی کہ هغه مفهوم نه کوم چې موږ وخت وګورو. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ. مطلب دا دی چې کله سړی د څنګه سر وینځي نو دومره په پیمانه مراخله پیته اور پسې مراخله چې څنګه سر نه پټه برتلې او کخته دلې یا گیټای وینځي نو ته په پیمانه مګوره په فوټ باندې چې څنګه چل دی. دې حدیث په دغه مفهوم. ورپسې بل یو حدیث ابو حازم وی کنتو، دا 250 نمبر حدیث ده باب 13 کې، چې کنتو خلف ابي هريره وهو يتوضا للصلاه. ابو هريره شاته ولاړم هغه اودس کو د مانځه لپاره، فکان يمد يده حتى تبلغ ابته. دا حدیث اودس به کو تر دې پوهه دې پور ورسو الته یو خو تر دې ځای پورې وکړه، یعنی دا ځای پکې شامل و، ټیک ده، لیکن دلته کې هغه تجاوز وکړو، خبره بره لړه تر دې چې اطرخ ورسېد. فقلت له یا ابا هريره ما هذا الوضوء. نو ما ورته دا څنګه اودس دی؟ عجیب اودس دی. فقال یا بني فروخ، دا خپل یو اجتهاد دی او اجتهاد پټ ساتي کار شي د خلکو. بني فروخ دراغي قبیله ده. انتم ها هنا، ما هوئ انتا سوک نه مړه تاسو هم دلته. لو علمت انکم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. کزه پدې پوهه وې چې تاسو کې سوک دلته موجود دي، لا داس په معنی کړي ازول تر دې وینځم یا تر دې وینځم. سمعت خلیلی صلی الله علیه وسلم یقول، دا محبت الفاظ دي. ما د خپل دوست صلی الله علیه وسلم نور دلیو فرمایل به تبلغ الحلیه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. او فرمایل د مسلمان کالی برسیږي چمک هغه ځای پورې تر کوم ځای پورې چې د بو د اودس رسیږي، ځکه د تر دې نه بلغه اجتهاد شو. په دې اجتهاد سره خلک اختلاف کړل کنه کنه حدیث کرا دی د خپل غوره ډیرږي، هلته وی غوره ډیرږي، غوره ور ډیرږي نه، غوره کم دیږي هغه ترخ کې نه وي، غوره په خپه کې نه وي، خپه کې حجلی او غوره په تندي کې. اجتهاد په خطا پوه، اجتهاد خطا ده غلط چې هغه دغه کې لګیا دی، میانس کې غره کې اضافه نه کیږي، د غره تعلق تندي سره دی. مخ کې وته څومره اضافه کوي، سړی چې کله مخ وینځي نو سړی به سره وینځي، مړی به سره وینځي نه. دې ته اجتهادي اخطا وایي. په وختینه خبر سیدنا ابو هريره خطا ته هم خطا ویلی شو، دغه زموږ امام نه خو د امام ابو حنیفه رحمه الله خطا ده خطا نشي ویلې، ځکه چې زموږ امام ده. کله مونږ وایو چې زموږ امام ابو حنیفه سره کې اختلاف دی یا مونږ کافر کیږو نه، ها دا لویه مسله شوه. دا پیداوار خو مونږ هم یو خبر کې دا دغه نه ده، دا الله رحم سره کېږي، الله رحم سره کېږي، هسې نه کېږي. نو فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، په دې باندې هغه عمل دغه شانتې کوه چې هغه به تر دغه ځای وینځل. لیکن تا حدیث کې اورېدلي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو ځلو نه سیوا وینځل هغه درست نه وګڼلی، او دارنګې چې رسول قرآن او حدیث کې فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق پاغه باندې اضافه چا جایز نه و. دا یو اجتهاد دی. د دې ځان دا ادب مونږ ته معلوم شي چې مونږه د یو لوی سړي اجتهاد سره اختلاف ساتلی شو، لیکن ته جهل نشو ویلی، ته بيدینه نشو ویلی. بل دا هم معلومه شوه چې د صحابي ذاتی عمل داغه اتباع لازم نه، دا به نه وي چې اصحابي کن نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. په دې کې ابو هريره په هغه په شپه ملګو ته ذاتی اجتهادات وي، اجتهاداتو کې گمراهی نه. سقول قولی هذا